یو کس وایي چې زما رزق کې برکت نشته، مولوي صاحب ډېرې پیسې ګټه ما خو برکت پکې نشته، یا مولوي صاحب روزګار مې خراب دی، کار مې سمیږي نه، روزګار مې دی مولوي صاحب خو روزګار کې برکت نشته، دا به زه څه کومه؟ نو د دې دپاره تاسو ته وظایف ډېر دي انشاءالله وار په وار به په نمبر به تاسو ته ځکه خیري د هغې وظایف در کوم، آسان به تاسو دپاره ګورم ښه. زه ګورئ د عوامو دپاره ویډیو سازوم، کوم چې نه پوهېږي زه پکې عبارت هم نه ویم ښه، د عربۍ ستاسو دپاره زه اسانه ویډیو سازوم چې ډېره اسانه ویډیو وي، پوه شئ تاسو به پوهېږئ. نو زه به د پکې اسانې چې کوم وظایف دي ګرانې پکې ډېر شته، هغه به زه نه رالم خیري اسانې به ترالم ښه. نو یو کس د رزق هغه انتظام خراب دی، یا رزق کې برکت نشته، یا د رزق دروازې په الله بندې کړي دي او ګیر دی، بس سمې نه خوري د هغه روزګار. د هغې دپاره تاسو ته یو دوه وظیفې اسانې وظیفې درته ښیم ښه. د ټولو نه مخکې یوه وظیفه دا ده که نه چې د جمعې په ورځ باندې چې کله ته 2 رکعته د جمعې مونځ وکړې، د جمعې مونځ او په کم حالت کې ناسې، اتحیات حالت کې ناسې، یا کو چاته عذري نو بالکل سیټ بدلولی شي، په پرلت هم کېناستی شي، خو بهتره دا ده چې اتحیات شکل کې تا کله د جمعې مونځ وکړو او سیټ ته یا په هر ځای کې ناسې، په خپل ځای باندې ناسې، نو د جمعې د مونځ نه پس ښه صحیح شو. بیا ډېر ملګري تپوس کوي مولوي صاحب دا خبره څه ده، دا خبره څه ده، ما ورته کړي هم یې که نه. نو د جمعې د مونځ نه پس صحیح ده، کم حالت کې چې ناسې په هغه حالت کې به څه وی المعطي هو الله، المعطي هو الله. دا به تاسو ته کمنټس کې زه دروا هم لیږم، په لاونلي کمنټس کې به تاسو ته دا زه ولیکمه، خو المعطي هو الله، دا بس مختصر ټکي دي. دا به څنګه وي؟ دا به د جمعې د مونځ نه پس په تحیات شکل کې به کښېني او قبلې شکل او قبلې ته به دې شکل یعنی قبلې ته به ګوري، څنګه چې مونځ کې نو قبلې ته به دې مخي ښه، قبلې ته به دې مخي او تحیات په شکل کې به دا 100 پیرې وې، دا به 70 پیرې وې ښه، 70 پیرې به وې د توجه سره چې توجه دې برابري دا نه چې هو الله المعطي هو الله المعطي هو الله دا وې او ذهن دې خوا دې خوي، توجه سره به د الله جل شانه نه غواړي صحیح ده. نو 70 پیرې به دا وې صحیح شو د هر جمعې مونځ نه پس ښه. اوس دویمه چې کومه دعا ده دا هم ډېره اسانه ده ښه، که تاسو ته دا اساني او که نه دا اوس چې دا کم درته ویم دا درته اساني. دویمه چې کومه دعا ده هغه ده روزانه به څه وی، اگر که ته په اودس کې او که په اودس کې نه ښه، که په اودس کې که په اودس کې نه، روزانه به سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، دا به روزانه 500 پیرې وې، اکو زنانه دي اکو نارینه دي ښه، د دواړو دپاره صحیح ده. څه به وې 500 پیرې به روزانه دا وې، هر ټایم کو تا ته وزګاري، کو په ولاړې په ناستې په ملاستې خپل روزګار کې نو لږ توجه سره صحیح ده. 1500 پیرې کمو مولوي صاحب یو پیرې راته بیا ووایه سبحان الله وبحمده، دا به روزانه به دا 500 پیرې وې صحیح شو. الله جل او بعض روایتو کې راځي چې دا سبحان الله وبحمده د دې د وجې نه الله جل شانه ټول کائنات زنده سر الله رزق ورکوي ښه. نو ډېرې مبارکې دعاګانې دي صحیح شو، اسانې دعاګانې دي ښه. دا یوه د جمعې د مونځ نه پس تحیات شکل کې قبلې سیټ ته به مخکې او 70 پیرې به المعطي هو الله،
دا به وي صحیح شو. او دا دویمه دعا روزانه 1500 پیرې کو په اودس کې کو په اودس کې نه. بعضې ملګري وایي مولوي صاحب ذکر دپاره به اودس کې کو نه، د ذکر دپاره اودس شرط نه دی ښه. هر ټایم کې بیا اودس هم ویلی شي او په اودس کې هم ویلی شي. دا دویمه دعا سبحان الله وبحمده دا روزانه 500 پیرې. ته بیا ګوره چې الله جل شانو د رزق څنګه دروازې کولاوي. خو ګوره په شرط د دې چې ګوره یقیني ښه خو یقین نه وي که نه نو په زرګونو دعاګانې به زه ویم خو به یې هېڅ خوند به نه کوي ښه. نو په شرط د دې چې توجه سره او د الله نه د امید په اراده باندې انشاءالله یي نو الله جل شانه به څه کوي؟ الله جل شانه به زموږ د رزق مسلې ختموي. مخلوق پسې به بیا منډې نه وخو.